نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد گرانو سامعين حضارو نن زما موضوع ستاسو په مخ کې د اختر د منظر طریقه کار لہذا اوله خبره خدا درته کوم کده اختر منځ دی او کده جمعیل منځ دی او کده تکبیرات تشریق دی دا تر شاره پر خاص دی دا ساراو چې نسته په کلی کې نسته لہذا کچيري د جمعیل منځ په کلی کې کیږي نو د جمعیل منځ په کلو کې نه دی سي هغه د ماپښین څلور رکعات باید سړی نه کې پر قضا ګناګار دي چې په کوم ځای کې د جمعیل منځ نه سي الګ دی وکي د ماپښین څلور رکعات پر قضا کې هغه په دوه رکعات ودري په دې ګناګار لہذا د منځ د ګر ته بیا راګرځي دا غره کم د اختر منځ د سارا پر ولا باندې نه دی واجب او تکبیرات تشریق د سارا پر کلو والا باندې نه دی واجب کچيري بل فرض ول تقدیر تکبیرات تشریق په کلی کې یو څوک وایي باک نه لري سید مستحب دی لیکن پر واجب نه دی نه پر نارینه نه پر شذ نه پر کشنی نه پر لوی نه پر بالغ او نه پر کشنی خیر خدا اختر د منځه دوه رکعات دي او د اختر د منځه کولو طریقه هم د عام المنظور کم ده البته د اختر په منځه کې د عام المنظور په مقابله کې صرف 5 تکبیرات زائد دي چې درې تکبیرات په اول رکعت کې د سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك د دې څخه ورسته ویل کیږي او د الحمدلله څخه مخکې دي مطلب د سبحان او د الحمدلله په مابین کې درې تکبیرات دي په اول رکعت کې او درې تکبیرات په دویم رکعت کې دي لیکن د الحمدلله او د سورات څخه ورسته او د رکوع څخه مخکې دي لہذا د اختر د منځه مکمل طریقه کار دادی چې اول به پزله کې فرض کا د عید او ضحا د دوه رکعاتو سره د شپږو زائد تکبیرات نیت وکي او بیا به د عام المنظور پر رقم اول الله اکبر وکي او بیا به سبحانك اللهم وایي بیا به په وقفه سره درې واره بلا سنه و غوجو ته پورته کی او الله اکبر بوای چې دا اول دوه تکبیرات ویل نو تر غوجو پورې به بلا سنه پورته کوي او بیا به لکوي یعنی تنامه لاندې بلا سنه نه نسی ډایرکټ به بلا سنه لکوي په اول دوه تکبیراتو کې لا سنه بزړی او دریم واره د الله اکبر ورسته بلا سنه نه لکوي بلکې فورا به تنامه لاندې او امام ته پکار دی چې کم سے کم د الله اکبر په مابین کې د درې واره سبحان ربي العظیم یا سبحان ربي الاعلى ویلو وخت ورکوي چې دومره وخت ورکوي چې سړی رکوع کوي یا مطلب دا فرض کا سجده کوي دومره وخت باید امام ورکوي او کچیر مجمع زیات او خلق ډیر او ازدحام زیات او رش ډیر نو بیا به د دې څخه زیات وخت هم ورکوي ځکه چې د خلق په اشتباه کې نسره او د خلق څخه تکبیر پات نسی او یا د امام څخه مخکې د تکبیرات ونه وایي سره چپاو راستان نسی خیر خو په اول رکعت کې د درې واره الله اکبر ویلو ورسته امام په فسوکه اواز سره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او بسم الله الرحمن الرحیم وایي بیا به د عام المنظور پر کم په زور اواز سره الحمدلله او سورت وایي او بیا به رکوع او دوی سجدي وکي نو به دویم رکعت راپورته سي نو به په دویم رکعت کې حسب قاعده الحمدلله او سورت وایي بیا چې کله د سورت څخه فارغ سي نو به د رکوع څخه مخکې هغه رقم لا سنه درې واره وغوجو ته پورته کی او الله اکبر ور سره وایي او لا سنه به لکه څنګه چې په اول رکعت کې د ویلو بیا به سلام واره الله اکبر کی رکوع ته به دغه الله اکبر سره به رکوع ته ولاړ شي په درو تکبیراتو کې خلاصونه وغوجو ته پورته کړ او بیا لا سنه لکړل پاتې سو سلام الله اکبر چې وایي په دغه الله اکبر باندې به رکوع ته ولاړ شي او حسب قاعده لکه د نور منځونه رکوع به وکي سجدي به
به وکي او ناس ته به وکي اتحیات به تر پای پورې وایي سلام به وګرځي بس دغه د اختر د لمانځه طریقه ده مطلب مختصرا بیا درته وایم چې د اختر د لمانځه طریقه دا ده چې صرف د شپږ تکبیراتو کې زائد نور هغه رقم 2 رکعات دي چې دا شپږ تکبیراتو کې 3 تکبیرات په اول رکعت کې د سبحان او د الحمدلله په مابین کې او 3 تکبیرات په دویم رکعت کې د الحمدلله او د سورۃ ما بعد د رکوع څخه مخکې بس صرف دا فرق دی نور هیڅ فرق نشته دغه د عام المنځو پر رقم دی خلک بار پښتنه کوي چې د اختر د لمانځه طریقه چیشته د اختر د لمانځه طریقه د عام المنځو پر رقم د صرف د شپږ تکبیرات کې زائد دی په دې باندې د خلک په اشتباه کې دي چې دا به سره کم بس خدا پاک دې موږ ته توفیق را نصیب کړي چې موږ ته په شارو کې کچیر موجوده یو چې د اختر منفرد نشدو د عیدګاه وکړو او کچیر په سارا کې پر هغه واجب نه دی نه په سارا کې د عیدګاه منځ کوي لہذا کڅوک په شارو کې هغه کې پریږدي ګناګار دي قصدن کې پریږدي او کچیر عذر یا غفله جلا مسله ده او چې عذر نه باید د اختر منځ نه پریږدي والسلام